بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. د آدم علیه السلام واقعه را روانه چې الله رب العالمین دا دوانه په جنت کې اوسول، نو شیطان دیو دوکه کول غوښتل، ځکه چې الله رب العالمین دې ټولو ته حکم وکړ چې تاسو د آدم علیه السلام ته سجده وکړئ. دیو سجده ونه کړه. آیت نمبر 36 ته خاص سورۃ بقره آیت نمبر 36. نو دې سجده ونه کړه. اوس دا د پزله باندې نه جوړېدله چې آدم علیه السلام او حوا علیه السلام داری په جنت کې اوسېږي او زه دې ملعون یم. نو دې دا غوښتل چې زه د آدم علیه السلام دا زه دوکه کما. نو بل ځای کې بیا راځي چې د آدم علیه السلام ته دا ووایي وقاسمهما انی لکما من الناصحین. دې دوه ته قسم وخوړ چې ستاسو لپاره د نصیحت کوونکي هم د خیرخواهۍ نه یم، ستاسو لپاره ډېر خیرخواه یم. او زما دا خبره ومنئ چې الله رب العالمین چې تاسو د کومه ونې نه منع کړی، نو دا د دې لپاره نه چې په دې کې څه نقصان دی، خو بلکې دا د دې لپاره که چېرې تاسو دا ونه وخوړل، تاسو په دې جنت کې همیشه دپاره تاسو به همیشه ځوانان یو، په دې جنت کې به ټول عمر اوسېږئ. او الله دا نه غواړي چې تاسو دلته پاتې شئ، لحاظ دا ونه وخورئ. او قسم یې ورته وخوړ چې ستاسو دپاره د خیرخواه نه یم. نو دا دواړه یې وښویول. او دا شیطان د هغه وخت نه د انسان دشمن دی. اوس دا چې دا وسوسه ورته څنګه ور واچوله، نو په دې کې ځینو خلکو خبرې کړي چې دا مار په خوله کې ورغی او جنت ته ور داخل شو، دیو ته وسوسه ور واچوله. څوک وایي چې دا په یو شکل کې بل شکل. دا ټول خبرې صحیح خبرې نه دي، ځکه دا د یهودو خبرې دي. اصل کې د جنت نه خلکو زړه تورول غواړي چې جنت ته مار ورتلی شي. نو مار جنت ته چېرته ورتلی شي؟ دا مار په خوله کې ورغی او جنت ته ولته آدم علیه السلام ته وسوسه ور واچوله. نه، بلکې دا داسې مخلوق دی چې الله ولې دا قوت ورکړی دی، جین دی که نه. نو اوس برای راست آدم علیه السلام ته دا وسوسه ور واچوله، هغه ته دا ووایې چې دې ونې نه خوراک وکړه. نو دا دواړه اصل کې وښویول، معنی دا چې خطا یې کړو. نو دا دواړه الله رب العالمین د جنت نه بیا راکوز کړو. اوس دا چې جنت نه راکوزېدل دا د دوی لپاره څه سزا وه؟ نو دا د دوی لپاره سزا نه وه. وروسته بیا د نورو آیتونو نه معلومیږي چې دیو توبه ویسته، نو د هغه نه وروسته الله رب العالمین بیا هم دا خبره کوي چې ما دیو ته ووایه چې تاسو د جنت نه کوز شئ. او ولې کوز شئ؟ ځکه چې هلته ستاسو لپاره د ژوند د تېرولو یو ځای دی، سامان دی، د وخته پورې به تاسو هلته ژوند تېروئ. په دې معنی دا ده چې دا زه سزا نه در کوم چې دنیا ته م لېږمه، خو دې جنت کې مې دې لپاره اوسولې چې تاسو ته پته ولګي چې دشمن هم څوک دی، خپل دشمن وپېژنئ. او دا اصل ځای ستاسو دا جنت دی، ته بېرته راځئ. خو که چېرته دې ځم چې کوم ځای ته کوزومه، هلته م دې شیطان تابعداري ونه کړو، زما د هدایت تابعداري م وکړه، زما د پیغمبرانو تابعداري م وکړه، نو ستاسو ځای به جنت دی. نو فازلهما، نو وښویول دې دواړو لره شیطانو شیطان، یعنې دوکه یې کړو عنها د وجې د خوړل د دغه ونې نه، دغه ونه یې وخوړل د هغې په وجه باندې دا یې وښویول. فاخرجهما، راویستل دې دواړو لره د جنت نه مما د هغه نعمتونه کانا فیه چې دا دواړه وو په هغې کې. وقلنا، نو الله وایي موږ ورته ووایو چې اهبطوا کوز شئ بعضکم ځینې ستاسو نه لبعض عدون د بعضې لپاره دشمنان دي. معنی دا چې دا شیطان دا انسان دشمن دی، او دا انسان چې کوم دی نو دا د شیطان دشمن دی. د شیطان دشمنی خو ظاهره ده چې بالکل هغه د انسان چې کوم دی د خیر نه راوباسي، په شر کې ورګزاري. خو انسان چې کوم دی نو دلم په کار دی چې د شیطان سره دشمنی وکړي، او دشمنی ورسره دا وکړي چې هغه د په شر کې ورګزاري، نو په کار چې د خیر په لار باندې لاړ شي. نو الله رب العالمین په دې کې داسې لطیفه اشاره وکړه چې انسان تم دا شیطان خپل دشمن ګڼه، او ته مه خوشاله و چې په کوم خبرو باندې خوشحالېږي، نو هغه کارونه مه کوه. لہذا دشمن خپل دشمن ګڼل پکاري. نو بعضې ستاسو نه به د بعضو دپاره دشمنانې، ولکم او ستاسو دپاره فی الارض په دې ځمکه کې مستقر ځای د اوسېدو دی، او متاع او سامان دی الی حین ته یو خاص وخت پورې. نو آدم علیه السلام نه غلطي خو وشوه، خو آدم علیه السلام ګوره د شیطان نه غلطي شو ده.
خو شیطان په خپل غلطي باندې بالکل ولاړ و نه زمانه غلطي نه ده شو دا خو آدم علی السلام ته سجده نشم کولای ځکه دا خاور نه پیدا راو زر ور پیدا په خپل اړه راه کنه په اردو کې موږ ډیر په خلک بس دغه استعمالي کې په پښتو کې دي خلک مطلب دا چې په خپل خبر باندې کلک ولاړو جهالت وکاو نو الله رب العالمین گمراه کو ملعون کو خو بل طرف ته د آدم علی السلام چې غلطي وشو نو آدم علی السلام ډیر زیات خفو او چې کله زمکه تراکوز شنو الله ته سوال کو چې الله ته زمان ناراضه شوي خو بیرته وځه جنت ته څنګه لاړ شم چې کوم دین هغه مختلف روایت خلکو نقل کړي چې دا کلمات دغه دي صحیح خبردار چې دا کلمات چې ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا الله ما خو ظلم وک په ځان باندې مو په ځان باندې ظلم وک کتر باندې رحم ونه کینو موږ ظالمانو نشو نو دا دعا وکړه الله رب العالمین دا کلمات ته الله او خودل او چې کله دا کلمات الله او خودل په دغه باندې توبه وستو الله رب العالمین توبه قبول کړه نو توبه الله قبلې دا خبره صحیح نه ده زنو خلکو دا نظریه ده چې یو سړی یو ځل ګناهګار شي بس ټول مر بیا ګناه پاغه به شماروا مثلا یو سړی کله ډیر مثالونه سي موجود دي یو سړی هغه په ماشوموالي باندې داغه نه ګناهونه شوي هغه خطاکاری غلاګانی کړي نور څه غلط کارونه کړي بیا کله هغه د مدرسې ته لاړ شو عالم ته جوړ شي نو چرته رواز نصیحت خبره کوي په منبر باندې نو خلک ته ټول امارت ته ماضي ته وګورم ته خبري کوي یا چرته په تبلیغ کې لاړ شي نیک شي صالح شي نو د به توحید تر خیال لري اوس پورې څه کول اوس ماته نصیحتونه کوي دا خبره غلطه ده انسان نه غلطي کیږي انسان چې کوم دانو غلطي کا پتلا ہے دنو غلطي وکيږي خلقل انسان ضعیفا د آدم علی السلام نه غلطي وشو خو بیا راو ګرځید الله ته الله په ګناه نه خپکیږي الله رب العالمین بیرته الله تعالی راو ګرځي اندرسي مثال له غلام دی هر خپل مالک نه وتختید او چې د خپل مالک ته بیرته واپس شو چې زمانه غلطي وشو د مالک معاف کین نه ولي دا چې خیر د غلطي را انسان نه کیږي نو دا به کوم مالک د تا به د ته مونږ ډیر بنسله مالک وای چې یو سړی د ته دا غنه چانه غلطي وشو د تراغه چې معافي را ماته معافي او غلطي را نه وشو دا چې ورکشه تمہاره زو خان زرزه دا وړې بنسله سړی چې دا به دي چل کینو الله خو ډیر لوی رب دی نو لہذا ګډیرم ګناګار خو چې الله تعالی وګرځي الله توبه قبلې وکړ چې موږ تاسو د چا ګناه ټول مرنش مارو پاغه وسی ګناه دي سينه چې لکه دې نتیجه خامخدار چې الله به عذاب ورکړي الله توبه قبلې او په دوا الله ډیر زیات پاغه باندې خوشاليږي نو فتلقى آدم ذکر آدم علیہ السلام من ربی خپل ربنا کلمات یو سو کلمې شغتا سماو چې ربنا ظلمنا انفسنا دغایتو فتاب علیه نو الله رب العالمین رجوع رحمت وکړه په د باندې انه یقینا الله رب العالمین هو التواب و توبه قبلون کې الرحیم او رحم کون کې ده قلنا نو موږ وې دیو دای به تو کو شی مینار د جنت نا جميعا ټول خدا عذاب د پاره نو فایم آیاتینکم کجر راشی تاسو من نظامار طرف نه هودن زه هدایت یعنی پیغمبران د تراشی هدایت تراشی نو فمن تبع چا چې تابعداري وکړه هدایا زما د هدایت فلا خوف علیهم نو سیر په دیو باندې ولا هم يحزنون نو بدیو غمجن شي هو الذين خلق كفروا چې کفر وکړو وکذبوا نسبت دروغ وکړو بیااتنا زم آیاتونو ته اولئک اصحاب النار دا خلق اور ولادي هم فيها خالدون او دا همیشه په دې اور